پرې ورځې بیا مازدیګر ټایم کې زه ډبګري ګارډن کې خپل کلینیک کوم او د جمعې ورځ ما چې د چمکنې او د دې خوشه علاقو کم خلک دی هغې دپاره سهولت وي نږدې م دی نو هغې دپاره موږ دلته راځو چې یو ورځ دلته چې کم پیشنټ دی هغه موږ هم دلته ډیل کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو تاسو قربان یم سبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي. موجود یم په چمکني ویلفیر پولیکلینیک مین بازار چمکني کې. زموږ خوش قسمتي ده چې موږ سره موجود د پیښور یو ډیر نامي ګرامي ګیسټرو انټرالوجیسټ اینڈ هیپاټالوجیسټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر صدیق افریدي صاحب لومبه هغه ته موږ په سوکانو کې راتلو باندې په خیر راغی ویو او د چې دی ماهر امراض معده ګیس بدهضمي قبض شوګر بلډ پریشر ټایفاید هیپاټایټس سی او نور داسې بیماریانو د سپیشلیست دی د سره د دې کلینیک حواله سره او د دې د پروفیشن حواله سره یو څه خبرې کوم. سر السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر څنګه جی؟ ډیره مهرباني جی. سر زه چې تاسو د نوم سره ډیګری نه ګورم چې زه د ناظرین ته تاسو لګوي چې تاسو تعلیم حواله سره سر ډیره مهرباني جی. چمکني ټي وي زه ډیر شکرګزار یم جی. زما نوم ډاکټر صدیق افریدي دی. زه د معدې او جګر سپیشلیسټ یم یعنی مونږه په دې کې سپیشلایزیشن کړی دی. د معدې او جګر چې کوم مرضونه دي یا کوم امراض دي په کې د عام طور باندې چې راځي د معدې تیزابیت شو بدهضمي شوه قبض راتلل شو داسې ډکو متیازو مسلې کله قبض کېدل کله دستونه کېدل یا خدا نخواسته وزن کمیدل نو دغه د معدې او د جګر یا انټسټاینز چې کم دي بیماریانې دي یا خېټه کې درد راتلل د څه وجې نه دی مونږه ماهران یو اور ما خپل تعلیم د خیبر میډیکل کالج نه کړی دی MBBS ډیګري بیا ما سپیشلایزیشن د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه کړی دی په معدې او جګر کې سپیشلایزیشن اور اوس زه دلته فرایډې په ورځ به انشاءالله زه دلته کینم چې ډاکټر صاحب چې دی هغه په ډبګري ګارډن کې هم کینی په بابا میډیکل سنټر کې او د هغې ټایمینګ هلته کې چې 2 نه تر 8 بجو پورې دی. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د معدې زیاتې بیماریانې ډېر زیاتې شوه د دې وجوهات څه دي چې بالکل دا ډېر ښه سوال تاسو وکړو. د معدې چې کوم دي نن سبا کې مریضان ډېر شوي دي د هغې یو بیسیک وجه چې کوم مونږ سوچ کوو چې هغه څه کیدی شي هغه بیسیکلي د خوراک کې بې ترتیبي ده. نن سبا خوراک داسې شوی دی چې تاسو ګورئ دا د فاسټ فوډ جنک فوډ د بهر چې کوم خوراک شوق دی هغه ډېر زیات شوی. خلک بهر ډېر په شوق ځي یارانو دوستانو سره بهر ډېر خوراک کوي. دا یو مین کاز دی. بل دا ده چې سټیشنري یعنی سټیټیک لایف سټایل یعنی هر یو کس کوشش کوي چې هغه ګاډي کې لاړ شي پیدل مزل ته څوک توجه نه ورکوي جی. ټیک شو جی. مخکې به تاسو ته یاد چې زموږ مشران چې کوم هغې به پیدل ګرځېدو صحتونه به یې ښه نو دا د لایف سټیټیک شوی دی. ورزش ته ټایم نشته. هر یو کس ناست دی یا په ګاډي کې ځي یا په آفس کې ناست دی. دا یو وجه ده. بل دا دی چې قدرتي طور باندې چې کوم قدرت یو نظام سیټ کړی د هغې نه نن سبا مونږ لږ شانتې لرې شوي یو. لکه اوس اسلام مونږ ته دا وایي چې وختي اوده کېږئ وختي روټۍ خورئ وختي پاسېږئ سهار. که تاسو وګورئ په دې څیز باندې نن سبا څومره عمل کېږي. ټول خلک مهال چې 1 بجې نه بعد اوده کېږي سهار بیا 10-11 بجې پورې ودی نو دا اگینست د نیچر. نو دغه ټول څیزونه فیکټرز چې دي دا د معدې او د تیزابیت یا بدهضمۍ ورته چې ویلی شي په دې کې کنټریبیوټ کوي. ډاکټر صاحب یو سوال د نه بل کوم جي نن سبا د معدې یو ډېره کامن بیماري چې په ډېر خلکو کې ده ایچ پایلوري ده هغې حوالې سره ستاسو څه درګري جي؟ جی بالکل. ایچ پایلوري یو بیکټیریا ده یعنې یو جراثیم دی. اکثر دا په معده کې وي خو کله چې دا تکلیف پیدا کی یعنی السر جوړولی شي یا هغه نو بیا دا یو خطرناک شکل اختیار کی. اکثر خلک په دې کې ورډي هغه ټیسټ چېرته کړي لیبارټري نه پریشانۍ بیا راشي مونږ ته چې زما خو ایچ پایلوري دی. مونږ بیا لږ کونسل کوو چې دونه د ټینشن خبره نشته او د دې خپل بیا ترتیب دی د خپل نور ټیسټونه دي. په کې برث ټیسټ هم راځي په کې سټول انټیجن هم راځي په هغې کې مونږ انډوسکوپي هم کوو. انډوسکوپي کیمرې سره مونږ معدې ته زوغۍ کې ګورو. نو صرف بلډ ټیسټ باندې دونه پریشانه کېدل نه دي پکار. همدا یو مستند چې کوم ګیسټرونټرالوجسټ دی د معدې او جګر سپیشلیسټ دی هغه په دې فیلډ باندې پوهېږي چې دې جراثیم علاج څه کول پکار دي او مخکې تلل څنګه پکار دي. نو دې نه ګبرایدل نه دي پکار او بالکل یو چې کوم مستند ګیسټرونټرالوجسټ دی هغه سره دې علاج وي. ضروري نه ده چې تاسو ټیسټ راوړئ چې پای کې پازیټیو دی مونږ ستاسو علاج وکړو. د دې نور ډېر ټیسټونه دي هغه لږ د عوام پوهنچ نه لري مطلب لږ ګران دي
خو ترتیب بیا مونږ ته پته چې څنګه مخکې تلل دي نو لهذا ګبرایدل نه پکار ما څنګه تاسو ته چې لایف سټایل باندې فوکس کول پکار دي دا غیر ضروري چې کم سيزونه دي دا خوراکونه شو دا مشروبات شو دا نه لګي وایډ کول پکار دي ان شاء الله نېشنل چې تاسو څومره خوراک کوئ تاسو معده او جګر بالکل ټیک ټاک ډاکټر صاحب د هرې جمعې پر ورځ باندې به په چمکني ویلفیر پولیکلینیک چمکني مین بازار چمکني کې به موجود دي د هغې حوالې سره ډاکټر صاحب نه یو دوه پوښتنې کوم ډاکټر صاحب د دلته کې تاسو به د جمعې پر ورځ اویلیبل یې څه به ویل غواړئ سر د دې حوالې سره بالکل جی د جمعې پر ورځ دلته مارنینګ کې تقریبا 10 بجو نه والا 3 بجو پورې به زه اویلیبل ام او د معدې او جګر هپیټایټس یرکان یا زیړې چې ورته مونږ وایو یا د کولموس انفیکشن د دې مریضان چې دی بالکل راتلی شي مونږ سره مشوره کولی شي څنګه چې دی ویلو سره نورې ورځې بیا مازیګر ټایم کې زه ډبګري ګارډن کې خپل کلینیک کوم او د جمعې ورځ ما چې د چمکنې او د خوش علاقو کم خلک دی هغې دپاره سهولت وي نږدې م دی نو هغې دپاره موږ دلته راځو چې یو ورځ دلته چې کم پیشنټ دی هغه موږ هم دلته ډیل کو او په خپله علاقه کې خلکو ته د علاج سهولت میسر شي ډېره مننه ډاکټر صاحب شکریه ډاکټر فرهاد صاحب موجود دی هغې نه یو دوه تپوس کوم ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام نعمت څنګه خیر خیر ډاکټر صاحب ماشاءالله ستا کلینیک ته ډېر ښه ډاکټران راځي په هر هفته وایي د ورځ په ورځ باندې د ډاکټر صدیق افریدي صاحب چې کوم د پېښور ډېر نامي ګرامی ګیسټرولوجسټ دی هغې به د سوکانو کې ستاسو د کلینیک کې به د جمعې پر ورځ راځي څه به ویل غواړي دې علاقې خلکو ته جي نعمت صاحب ډېر ښه تپوس هم وکړو خبره داسې ده چې نن سبا دوه څیزونه دي چې هیلث او ایجوکیشن په معاشره کې مضبوطي نو هر سړی مخکې تللی شي مونږ صدیق صاحب سره الله دې ورسره خو کې ډېر زیات مینت به ویو چې ما ورته زما کلی دی غریب خلک دي او هر سړی نشي تللی ډبګرۍ ته یا خوشه علاقو ته نو مهرباني وکړئ یو ورځ تاسو ماله راکړئ نو صدیق صاحب ما ته د جمعې ورځ وټاکله د جمعې پر ورځ د صدیق صاحب او پی ډي چې کومه ده د سحر 10 بجو نه واخله د 3 بجو پورې موجود وي هر جمعه نو ان شاء الله د صدیق صاحب خدمات به د کلی د پاره ډيري ان شاء الله ورکوي به او ان شاء الله مونږه صدیق صاحب ته ویلکم کوو په خپل کلی کې خوشاله شو ځکه چې زموږ کلی د پاره پکار دی چې یار زموږ کلی ډیر لوی کلی دی که هر لحاظ سره وګوري په سیاست وګوري په هر خبرو وګوري خو بدقسمتۍ نه د هیلث حوالې سره زه وایم چې ډېر رستو پاتې دی نو مهرباني وکړئ چې تاسو د څه قسمه مسلې خدای پاک دې ټوله صحت ورکړي که چېرې داسې بیماران د معدې د جګر حوالې سره نو تاسو راتلی شئ هر جمعه ډاکټر صدیق افریدي پروفیسر صاحب هلته کې موجود وي د جمعې پر ورځ 10 بجو نه واخله تر 3 بجو پورې چمکني ویلفیر پولیکلینیک چې کوم دی دا په چمکني مین بازار کې دی او زموږ د کانټیکټ چې کوم دی 0335 050 50 16 زموږ د کانټیکټ نمبر دی نو ان شاء الله تاسو راتلی شئ تاسو کانټیکټ کولی شئ او ان شاء الله دلته به تاسو ته یو ښه صحت ملاوي ډاکټر صاحب تاسو هم ډېره مننه فرهاد بھائی تاسو هم ډېره مننه مینوالو مونږ سره ډاکټر صاحب خبرې اترې وکړي دوی به د جمعې په ورځ دلته کې د سهار 10 بجو نه تر مازدیګر 3 بجو پورې په سوکانو کې موجود وي که چېرې تاسو د دوی اپاینټمنټ اخیستل غواړئ نو تاسو ډاکټر فرهاد صاحب سره په 0335 050 50 16 باندې رابطه کول شئ د ډاکټر صاحب نمبر اخیستی شئ په دې خبره تاسو نه اجازت غواړم د الله پامان